علیه السلام د غزا نه روانو غرمه ټیم شو صحابه کرام ستړي دي نبی علیه السلام هم ستړي شو صحابه کرام ته فرمایل زه لکه آرام وکړئ چې دمه شو دا غرمه لکه کم شي بیا بزو ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي او سورو ته لاړ یو ځای ودې شو بل ځای ودې شو ځای په ځای باندې نبی علیه السلام هم داسې د کیکر یو بوټی و هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سم لاس ته سترګې ورلې وده شو په دې کې یو کافر و چې وایي کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته وایي راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده دا خو غټه موکه ده راغې د نبي علیه السلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته چې د تیکې نه یې راویسته د نبي علیه السلام سترګې وغړېدې چې سترګې وغړېدې دا کافر ورته وایي وایي من یمنعک مني زما نه به دې څوک بچ کوي اوس تا به اوس زما نه څوک بچ کوي خوا ته به دې څوک شته هم نه چې اواز ورته وکړي تش لاس یو توره زما په لاس کې ده من یمنعک مني اوس به زما نه څوک بچ کوي نبي علیه السلام ورته وفرمایل الله څوک مې درنه بچ کوي الله چې څنګه نبي علیه السلام وفرمایل الله په هغه رفع راغی تورې د لاسه ورته وشوه تورې د لاس نه ورته وشوه نبي علیه السلام تورې ته لاس کو چې تورې ته لاس کو که نه نو کافر ته وایي من یمنعک مني اوس به تا زما نه څوک بچ کوي زه خو درنه الله بچ کړم خو تا به اوس زما نه څوک بچ کوي کافر ورته وویل وایي ستوره ستا په لاس کې ده چې څه فیصله دې وکړه هغه زما فیصله ده د نبي علیه السلام ورته وفرمایل وایي زما معاف کړې زه درته هېڅ هم نه ما معاف کړې چې نبي علیه السلام ورته څنګه وفرمایل ما معاف کړې هغه وایي د الله پاکه پیغمبره کلمه راته ووایه زه مسلمانېږم ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه توره مې رېستلې وه ما خو نه پرېښودلې خو توره چې ستا لاس له درله نو ته ما ته وایي ما معاف کړې د مسلمانانو زیات تعداد چې وګوري په هغې زمانه کې هغه د نبي علیه السلام د اخلاقو نه متاثره شوي د مسلمانان شوي دي هغې به چې د یو مسلمان کردار ته وکتل د هغه اخلاقو ته به یې وکتل د هغه اعمالو ته به یې وکتل هغه به په دې شور شو په دې به د هغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی اسلام رښتینی دین دی وګوره څنګه خلک جوړ کړی دی ایمان یې ووایي داسې به یو کافر چې موږ ځان سره وساتو هغه زموږ نه متاثره شي ایمان راوړي هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي که نه او واپس لاړ شي نو هغه په خپل کفر شکر وباسي ولې الله دې نه کړي که چېرته یو کافر داسې وشي جومات ته خو یې راتله منه دي خو که یو کافر د جومات ته راغی واپس ورته چپلې به دې چا وړي دغه حالت دی نو دوکه ده پراډ دی وجه دا ده چې موږ مسلمانان د پیسو بالکل لاندې کاڼه کړي یو اخلاق یې رانه ختم کړي حلال او حرام یې رانه ختم کړي دا صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې موږ لږه زیاته کړې پیسې پای کې موږ بد اخلاقي ورور د ورور سره ولې نه لګي څه وجه ده دا خو د یو مور پیدا دي په یو رحم کې دواړو لتې والي په یو ګېډه کې دواړو لتې والي دي د یو مور نه پیدا دي په یو غېږه کې کلار شوي دي په یو پینډه ډوډۍ خوړلې ده اوس دا ورور ولې د ورور دښمن دی ولې د هغه د وینو تږی دی څه وجه ده دغه له 100 روپو دپاره د دغې لږو پیسو دپاره تا ډېرې اخیستې دي او ما له دې لږې راکړي دي ما ډېرې ګټلې دي او تا نه دي ګټلې ورور د ورور صرف په پیسو دښمن دی په جایداد دښمن دی دا خبرې دې لري که منځ کې هېڅ هم نشته دی دا موږ د مال محبت دی حد ته ورسولو د مال حرص دی حد ته ورسولو چې ورور یې د ورور دښمن کو